ملګری ته مسله راغلې ده، هغې فرمایي چې ما په رمضان کې استمتاع بدیت کړی دی. ما ته دوه مسلې د دې مسلې پته نه وه. روژه ماتېږي، روژه دې ماته ده او کفاره در باندې نشته، روژې دې قضا وکړه. نسوار او سګرېټو باندې روژه ماتېږي که نه؟ سره تاسو وایي بله خبره سګرېټو باندې ماتېږي. فقهاو لیکلي دي چې که سړی دخان تیر کړي روژه ماته شوه، او که غیر اختیاري لوګي یا دوره تېره شوه نو په هغې روژه نه ماتېږي. چې قصدن یې تیر کړي، قصدن دخان، په دې روژه ماتېږي. نو سګرېټ یو قصدن دخان تېرول. او په نسوارو باندې مولانا صاحب زه به درته مسله ووایم او عوامو ته مه وایئ. نفس نسوار چې د شونډه کې واچولو نو په دې حیثیت کې دا نسوار نشه ده، په دې روژه نه ماتېږي. ځکه دا هغه نشه نه ده او نه په نشو روژه ماتېږي چې په فاطم ته شی ونه رسېږي. نو نسوارو باندې روژه نه ماتېږي. خو زموږ علما چې فتوا نه ورکوو او تا ته مې مو ورکوه نو ولې نسوار تېرېږي. نو که تا عوامو ته وایي چې په نسوار روژه نه ماتېږي نو هغوی به هسې تېرېږي به ګناه ستا وشوه. ما په نسواري تاریخ تجربه کړې ده، ځکه دا ما په خپله تجربه کړې ده. نسوار کوم تعلیم اچول هغه ته ما ویې خوله کنګال کړه، مسواک وکړه، خوله مې پرې کنګال کړه، مسواک مې پرې ومږه، غرغړه مې پرې وکړه، ښه مزېداره، ښه پوره تحقیق سره. نو زه پرې لاړې تو کړه، په سپین پس مې پرې لاړې تو کړې. افسرات طالبان راته راناستو، هېڅ اثر په لاړو کې نه، هېڅ اثر نه. اوس مې خوله وچه کړه، خوله مې پرې وچه کړه، اوس نسوار په شونډه کې واچوه. چې نسوار یې شونډه کې واچول کېږي نه، موږ د دنیا څخه خبرې شروع کړې چې دنم ظهور لا شي. چې لږ وخت تېر شو ما اوس دا نسوار تو کړه، نسوار مې پرې وتوکل. چې مې پرې وتوکل نو اوس خوله کنګال کړه، خو مرۍ نه، خوله مې پرې ښه مزېداره کنګال کړه خوله. اوس ما ویل دا چلې وکړه، چې دا چلې وکړو لاړې توکې شینوالی ته راغله. نو دا نسوار د دې لاړو سره مخلوط شي نو دا لاندې دي. نو چې دا علما وایي چې په نسوارو روژه ماتېږي، په څه وجه ماتېږي؟ چې دا تېرېږي، منفعت باندې شی لاړ، روژه ماته شوه. نفس په دې بنیاد نسوار یو سړی، بعضې خلک وایي مونږ به په کپړه کې بند کړو، مونږ به په پیپر کې بند کړو، مونږ به په ټایلټ پیپر کې بند کړو، او یا به مونږ په کپړه کې بند کړو. نو ټایلټ پیپر او د کپړې نه ستا خولې ته اثر هله رسېږي چې د نسوارو اثرات شونډې ته پیوست شي. شونډې ته هله پیوستېږي چې رطوبت ورسره مجوړ شي. لازما رطوبت نه بغیر هوسېږي نه. اسې که ته د پلاستیک په ګوتې کې واچې او شونډه کې کېږدې نو بیا نقصان بیا نه تېرېږي. خو پلاستیک تاله فایده نه درکوي. فایده کله ورکوي چې په کاغذ کې مو واچې. بعضې نسوار د انډیا نه راځي او په کاغذ کې بند دي. بعضې نسوار د انډیا نه راځي، هغه قیمتي وي، هغه په کاغذ کې بند دي، خو د هغې اثر شونډې ته رسي. نو چې اثر شونډې ته ورسېږي خامخا رطوبت ویلی دا لازما تېرېږي. نو فقها چې لیکي زموږ علما فتوا نه ورکوي چې په نسوار روژه ماتېږي. په څه وجه نه وایي چې دا تېرېږي؟ نه دی وجه دا نشه ده. اوس په پیسې کړه دا فتوا عوامو له بلکل ورکړي. هغې وجه دا ده چې ګناه به روژه به د هغه ماتېږي، وواله به ښه آیا انجکشن او ډراپ سره اودس ماتېږي که نه ماتېږي؟ مولانا صاحب چې وینه راوځه، لازما وینه راوځي. چې کوم وخت کې دوی دا ډراپ یا ورزنه کوي که نه ډراپ، نو هغې کې هغه رګ ته مخامخ نو زور ورکړي چې دا فرق کې دی که نه دی، وینه راشي. چې وینه راشي روژه ماتې. او که د مټ ستن دې وواله او تا ورته وکتل چې دې کې خو وینه راونه وته نو بیا نه ماتېږي. د مټ هغې کې بیا بعضې وخت کې راوځي، بعضې وخت کې نه راوځي. خو خروج د وینې خو مخکې تېر شوی دی. زنانه که چېرته داسا استعمال کړي روژه ماتېږي که نه ماتېږي؟ خوند تېر شو، خوند روژه ماته شوه، خوند تېر نه شو نه ماتېږي، مکروهه ده. ځان دې ساته. کوم کوم جهاد کې چې دشمن ویره لږه وي، یره لږه وي او سفر هم کم وي، د 3 ورځو نه مجاهدین که یره نه او طاقت ورته وي نه دې ماتېدونکي بیا څه دي کولی. نسوار مفتر نه دي. مفتي فرید صاحب لیکي چې نسوار مفتر مسکر نه دي.
لكن مفتر دي نو په دې روزه ماتېږي ځکه چې دا مفتن مو وایي مفتر وایي او تی سره دي لیکلی دی تی سره نه دي که مفتر واقعي سکر خو نه پیدا کوي روزه ماتېږي مفتي صاحب نه مې دا اورېدلي مفتي فرید صاحب نه په دوره کې چې نسوار تېري ما په تجربه کړې هغه نه مې اورېدلي همدغه خبره دې ټیک ده چې مفتر دي ما په تجربه کړې طالب مې کېنو او ما په تجربه نو تېرېږي ها نسواري سړی ته خوله کنګال کي ته وایي خوله کنګال کوم مسواک مو مګه خو حلق نه او بیا دا چلو کا دا زمان به په مړی کې رپړوالی یا شینوالی یا توروالی به راځي دوه کوڅې شي مولانا بسم الله الرحمن الرحيم باب القبلة بالساكن وقال جابر بن زيد إن الله آيات وتوبه قبلة الصائب تفتير شوا جابر جبل شك قطعنا إن نظر يكون فأمنا ومن يرى لا يتم صومه يتم دي پورا کی توبه خپلا خیال دراغی پدې باندې روزه نه ماتېږي ها ورپسې شه دا د دوري مختار شته کنه ولو الى فرجها مرارا لم يبسط صومه بالنظر وان انزل ونظر الى الفرج مرارا او لمس دی او تقبیل دی او دا اغیده وجنه انزال راغی نو روزه ماته شوه او کفاره نشتا شابته وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدر ليقبل بعض ازواجه وهو صائم به خندق ذکران یادو او ځان ثابت روزه نه ماتېږي ها مناسبت ده او بالکل روزه دار لبدي شي وبلغ عمر طوبا توبه لم تكن فلاني ورواك رضي صائم ودخل شعبي الحمام وهو صائم قال ابن عباس ان يتطعم القدر ابي الشيخ الرئيس ذكره علماء کی ایک مسکا مکروه تنزیه وانت کیږي اگر یار ساته دا خوان چې تیری کی نو کدی کی ګوره غالب تا ګوا غالب بلار او مفتر ندا او که غالب پیدا خوندو نو بیا مفتر جلدی او مکروه وتا وای او اذا سمع قد خاون غصنات دې تر جنګ کې ایسا کېږي او دا کومه خاون کې غصنات نه دي سکی قال حسن لا باس بالمزمزه مزمزن کولی شي او تبرزان يخول للصائم او مزمزين نفس خپل په ټوکړه پاکول نشته هغه په اغلال تیر شوی نو دې کې خامخا د ابو اثرات په هغه مغلوب دي لا او باندې غالب ده اعتبار غالب لري وقال ابو مسعود اذا كان صوم احد فليصبح دهينا الى المجلس مترجلا سرم دومس قولي قال انس ان لي ابدا كما يرسبيل يو غسل خانه اتقحم فيه لا اغسل چیز بنده پکې لاندې او پکې پرتیل ما پکې ځان داخله او زبر وجدا وكان عمر يستاق اول النهار واخره ذا المستدل وقال ابن سيرين لا باس بالسواك الرطب قيل له طعم قال والماء له طعم لو طعم ليس او ذا طعم مغلوب دلاله في غالبا وانت تؤمن ابو مزمزه كده غير ونيسه ولم يرى انس والحسن بابراهيم بالكحل للصائم من باكستان بلا جزيات او ذاك المثل الترمذي كما تفصيلا درته هو شابه تدريب او انجكشن مثلا تيرا شابه غير احتلامنا لمبر به رسول ورا احتلام بنور راغلي يعني جماع به کړي يعني اصله غیر احتلام اصدر ويسموي الترمذي دي روایت کمزوري ویلو بخاری کی مضبوط روایت ده شابه انه كان جماعه
لو شرب ناسيا على خبرتي رضا تنجوا اوسير جما کو کی انسان اے د نسيان کے حضرت مالک مخالف تھے امام مالک بھی د ناصر و جما تشو جواهر وای نماز کی ذرا روا وقال استنصر تقول الجنود داخل وبحث لا بعثنا لم يملك رد لا عطا قول النور بن بان سيدو ما تشعر خطاشه ما تشعر كفاره بنستا وقال الحسن ان دخل حلقه الزبار فلا شيء اتفاق وقال الحسن ومجاهد جامع ناس فلا شيء اتفاق هذا عطا قول دا خطائی دا نسیان نه دی ګور نسیان باندې روزه نه مات الله اکبر په نسیان او کته رفعان امه الخطا والنسيان اغا اخرت سره تعلق دنیا کې دغه فقط خطا دی یې څه ورپسې شاه بس مالک سے پلی غطا مکروه و مطلقا قبل الزواج کے بعد یا چلی مالک سے پی رتب مکروه رتب قبل الزوال و بعد الزوال مطلقا اور شافعی و احمد پلی گویا امام ترمذی خطا شوی ہمارا پلی شافعی سے پلی بعد الزوال مکروه ذکرت بھی بعد الزوال مکروه ذکرت بھی زمن پر مطلقا کراہیت نشتا قبل کی بحث ہوئی او کرت بھی کی یاد ہوئی الصواب الرقص واليابس للصائم المستقر يذكر عن عامر بن قال رأيت من يستاق والله ما لا أفضي وأحمد إذا ما لا أدو ذي ميرے من شب ده امام بخاری ميلان دل تمسكت ده امام ابو حنیفہ رحمت الله علیہ تعالی هذا ميلان دل تمسكت کیا تھا ګوره د رطب او د یابس فرق یې ونکړه د رطب او د یابس فرق یې ونکړه او دې د قبل الزوال او بعد الزوال سره او دا مطلق رمضان او غیر رمضان ټول دا ولم يخص الصائم من غيره الصائم بنك یو نور بکای ها دې کا مطلق رمضان او غیر رمضان فرق یو نه کړه او لار تیر دي کو ته او په سره دي او په مغلوبي شابته ولدي بنا شوا مولانا سے ولدي بنا شوا او دا لار دې تیر شوي نو وګورا دا لګي څوکا نو کله غالب وینه مغلوب او رجنه ماتي او کبینا غالب وا لا باندې یا دواله مثلو بیا د جماعت څخه کفاره نشته ها مناسبه دې څه ده تمز مزور تکرا او اذا حدیث مطلق دې کې د رمضان او د غیر رمضان فرق نستطيع هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان او غير رمضان پر نظام اقول رسول کی قدوت ہو جانا چاہیے ومن خرف اسمه الماء ابو سر رسول على ابو سر روجه خود پاتې او صحه ثوره دې بیا په ماده شي ولم يميز بين الصائم وغيره صائم قود او قود رسولون دي او غير صائم شلو کو قود بل سونه ده دن په کې پروتي کټه لستاسه ورپسې شه قال حذابات بالسعود الصائم ناشم کول شي او ناشي د مراد یو قسم دارو دي قود کې هغه د قود او غراي یو غري نو بندل انته شي ورشي پروا نشته په باطن چلا پناشي د سپرای ګمان نه او سپرای باطن ته دي ناشي جدا شه ده په خپل او دې راځي وي إن لم يصل إلى حلقه يحلقه ورسيه ويستحل رجم پوری کولی شي وقاطع مزمز ثم أفرغ ما فيه من الماء أغفلين وبوغ ذوله لا يزيره أن يزدد ريقه وما بقي في البيه فكملال وقلتك كمردوبات بابل سيرت برواني ولو جماما لك غلال غالبا لا غردوبات مخلوطه ولا يبلغ العليك علم جولة وجولة بنشوفه جولة الأحقبه لا يوقف تنجم جولة شفا
دا بنشوفه فإن إصدر طريق العلق لا أقول أنه يفطر ولكنه ينهى عنه. دا خو امام بخاری دی دا اصل کې علق پدې جوله او چنګم کې فرق دی. جوله کې خونی ادا غاخونو د صفایه لپاره خلک استعمالي کې خون نشتا او چنګم کې خو چینی دي کیمیکل دی ورسره باغی رو جماعتی دی ورپسې شاه اذا جمع فی رمضان اوهو کاکاجی اتری سمې وې چې جمع په رمضان کې دی وکړه کفاره لازمه او ستیر شو کنه او په اکل شرب کې اختلاف د چا یو کس وایي اوس تیر شو امام نسیان خوب مالک وباسه کنه کاکاجی خود نسیان مسله ده جماع وکړه قصدن پر رمضان کې اوس تیر شو مسله نو په جماع باندې خو بل اتفاق کفاره لازميږي او په اکل او شرب کې اختلاف دی مونږ وایو یا سم کو او حدیث په پته لګاو ٹھیک شو هغه کوم سړي چې اکل او په رمضان کې نو عليه السلام ورته امره ان يعتق رقبه او يصوم شهرين متتابعين او يطعم 60 مسكينا حدیث میں دتا ہوئے نو مونږ قیاسن کو هغه مویزه په باندې او شافعي احمد سو هغه وی قضا ور باندې شتا او کفاره اوس په ترمذی کې تیر شو شابه جان ويذكر عن ابي هريره رفعه من افطر يوما في رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر لما نام فإصامه وبه قال ابن مسعود الذي لا مطلب نه چې ګری ټول عمر کفاره په اتقوا غثوات ورکت شي حاصل وي وقال ورقسيشا ابن مسعود وقال سعيد بن مسعود شابي وابن جبير ابراهيم وقال يقضي يوما مكانه ولي یو ورځ دغه دغه تبیره دغه ای مور فصل سو کم مرګري ندي بس وی قضا تو کفاره نشتا د جماهیر ټول په جما قضا او کفاره است حدیث پکې موجود دی اکل شرب کې اختلاف دی ها امام بخاری ترجمه الباب کې فاصله دي ته حدیث تو باسي جماهیر د پاره أخبره أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن رجلا أتى النبي فقال إنه يسترقها لاكته قال غايب فقال ما لك قال أصبت أهلي في رمضان لا تريد أن تمت بيكتني يلا العرق يا عرق فقال أين المهتري قال أنا قال تصدق بهذا في شكرا ورقد شاء إيه شافي تفسوي إذا معصر أو مالدار فمين شافي سيبي كسلي معصر یعنی د شافعی سے اصل مسلک خدا دی کہ په معصر سے نشتا لیکن امام ترمذی کے شافعی کا مسلک کردا وغدا دا کہ اس پہ سے نشتا او بیا رسو کو او تر پیسې پیدا کړو قضا به وکي بدل به ورکی فدیه به ورکی او جماهیر سوې مسله ستا مونږ په کې د معصر او د موثر په منځ کې فرق نتو شابه ها هلكت قال ما لك قال وقعت ولا ينادي وانا صائم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد اطعام 60 مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم بينما ونحن اوتي النبي بعرق يا بعرق فيها تمر وعرق المثل قال اين الصائل قال انا قال خذ هذا فتصدق به فقال على افقر اتصدق على افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتها يريد الحرتين وسنجستان مدينه اهل بيت افقر من اهل بيتي وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بتتني ابو المخاطب واهلك ترجمه نا مقرد خصوصيات نہ کرتا جب دے بڑی سقائل شافعی سے مشہور قول دے شافعی سے مشہور قول دے اگر چې ترمذی غلطه نه لري هغه وی اخره خو بدل به ورته بیا چې قادر شي او دا د بعض سلف قول دي نور شابه
او رستو پنه کو کی رستو شوی ما دیر شو جناب شابه اجامت کی اختلاف دا ادا یو شی وته چې داخل خونه دی شابه دی دا ابو هريره دو قول شو لیکن اول مضبوط دی او تایید حاصل دی بنور روایت ها مما اخرجنا دی اگر استقاع عمدن جدا دیجیے يقبلانونها كل سمرة صاري فكير أولد ويروى عن غيره ومركون أفطر الحاجم والمحجوم أنا ما يوم شابه ويروى عن حسن وعن جيد وعن مسمع أفطر والمحجوم قال يعني فأحسن عبد العالم فأحسن إسلام يفتح السبوم يجب عن الكيد الله ومن قال الله أعلم ويس بيبقى الفاظ كشبت وغير ثابت في حديثا فأحسن وعدنا فأحسن ومن عيب عن رسول الله تعالى من عالم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد وهو سيد ذلك هو ثابت رواية أنته कमजोर इधर मजबूत पकड़ा रहे हाँ हमारे बुखारी की बरात की दर्जा हाँ बोला और अक्सर الحاج والمحجوب جوابنا موصل الترمذي के ऊपर शबा बरून देर से मेरे والتحديث الفان وقت واجه وسكم ها الشمس قائم الانوار ندی پروته ها یعنی دا انوار پریوته ودا غسړی دا ګمانو چې صبر او احتیاط وکړو ترخی راشتا ثم قال ارايتم اذا رايتم الليل اقبل منها هنا فقد افطر الصائم یا رجل څه شوا انوار ترخی دی پروا نه کوي جنوار غایب شو غروب راغی ها د مناسبت سبب چې سفر کی راځي روزه نه ولې دا ها ان شي باندې یو نه دی او په تاسو باندې یې صلی الله علیه وسلم چې سفر او یې په حدث نه مقدم کړه په ځای نه یو څنګه په حدث نه هغه چې ان حدث الله من اصلي فاصلي قال يا رسول الله اني عبد الله او غير روح دين سوا عائشہ بده او غیر سفر د شروع پر طاقت دی وی تاسو نه شي او نو تفصیل پر تیر شوی دی ها لا قالوا ان مقتضات متعلقات يقيد لك وكان باب كراهيه الصوم في السفر قال مشقت يا سفر الجهاد الى غير ذلك شابه لا تفسر في حوض الطاوله الى طاوله الضرورة رسيدي وما فينا صائم الا ما كان من النبي والروح ابي طاقت ولا صح تصير جماعه من السلام الشابه ذلك سبتي عيد في يوم النوى
النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بولدكم قراءة الليل ومن أخرج التحريم يراه وبه قال حدثنا مدرس قال حدثنا محمد عن سليمان بن زيد عن ثور عن رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة ثم حتى بيعه او خلق تقي امام جلال روجه میں ماتا ماتا کی جهاد سفر د جهاد وی اته روجه نشي ماتول په حضر کی ګناه او دغه کی ماتول شي چا به اوس د دې کې هغه کوم تفصيلات ما پرون ویلي دي ورپسې جام قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها ورما ویلو امام بخاری اعلان هم دیتا دی الى ايام بيض او د عاشورې سره متعلق دی قول شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصومه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر ويريدكم العزة ويتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا قال محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا الله ومشوق عليه فكان هذا قبل كل يوم مسكينا وخيوة فأطعم كل يوم مسكينا ترك صومه بمن يطيقه ايام بيض حكم الدقة وطاقة على قياسة وجنة كيتعام وركه ورخص لهم في ذلك لا ولا رخصته نبرت رخص هذه وان تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم شبته وفي قال حدثنا عن يتبع حدثنا عن قال حدثنا عبد الله بن عمر عن ابي عمر رضي الله تعالى عنه قال في الرسول كتب عن منسوخا ايام بس خبر بعد خود پیش کرنا نو تفصیل پر وایي دي شابه خبر انا سے بس جو رپورٹ اختلاف کی کچھ نہیں بندے یو سړی د رمضان روزه په قضا شي په دې د ټول علماء اتفاق دي چې فوري دی ولسی او که تاخير وکړو او بل رمضان نمخ کیونه ولې هم خیر پروا نشته لیکن قبل رمضان پر راغی ودونه دی ولې دې رمضان قضا دی بل پر راغی ودونه دی ولې اوس بل رمضان نه پسې نسی دا مخکنی رمضان نو سبا کوي نو ای مسله سوي وی روزه به نسی او فدیه به ورکړي اوس بل رمضان نه ولې رستو کوله روزه باندې چې قضا او فدیه به ورکړي او زمون د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پر هر کله چې دې قضا ور باندې شتا فدیه ور باندې نشتا زو سر پسې بس وګورئ وقالت معبات الله باس ان يفرق دا قضا دې لګي یو وخت سبل وخت پروا نشتا لقوله تعالی فعدة من ایام اخر او زمون امام صاحب دې سره دلیل نشي عدة من ايام اخر مستقبل رمضان راتب کې نماز وی کړو صاحب به تر ادا د وروسته کا وخت داخل ګناه کوي بلا عذرنا وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح صلاحيه نلري هغه نفلي دي رمضان شروع نفلي څه فرض نه شي کمل شوی وقال ابراهيم هنا اذا فرط حتى جاء تقوتاري قبل رمضان الله يصومهما قبل رمضان نمونسي وفترتا منسي ولم ير عليه طعاما ويذكر عن ابي هريره مرسلا وابن عباس انه يطعم رجبا في سبق يلقى اطعام بمكي ده ايمو ثلاثه ويجي اغيب دقته وي ولم يذكر الله الاطعام امام بخاري اعلان مسلک امام ابو حنیفه ته دلته په دې مسله کې امام بخاري مسلک چا تمایل شو امام صاحب ولی یو عدت من ایام اخر خبر ذکر کا او بل دې کې سوي ولم يذكر الله الاطعام الله انما قال فعدة من ايام اخر مطلق ذکر رمضان لپس وکړه بل نرستوي پروا نشته امام بخاری اعلان دلته مسلک امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته ها ای مو ثلاثه سره مقابل دي دالي ابدا دا دی ګوره ایسی په شعبان کې روزي نیولې وقد ابو حیز راضي رستو کوي او دا ولې دونه الشغل من النبي او بالنبي اصلا چې زما روزي دروازه رسول الله مبارک ضرورت پیښ شي وراشي
دونه خیال بیا او بیا شعبان کې خو ضرورت دی بل رمضان راځي نو پرېږده چې مخکې کوي شابه سنن الوجوه ورس الله اکبر ابو الزنا سوي ان السنن طریقې او وجوه د حق طریقې او طرق د حق لا تأتي كثيرا ډېر کرات راځي په خلاف دره ریو شان وي او سنت بل سوي نو موږ بدره اتباع نه کول چا بکو د سنت فما يجب المسلمون بد من اتباعها مخلص اتباع السنت ولنفتا من ذلك ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه الله اکبر پويږي عقل خدا وجه د دوالو د قزاني یا د دوالو دي نو تفصيلات ما ویلي دي ها چې ولې د حائض لپاره قضا د صوم د حائض لپاره قضا د صوم شتا او قضا د صلات نشتا وجه یاد یو وجه مدقه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ذکر کړی دا چې كنا نؤمر بهذا موږ دا غاړه شوی او پیغمبر وایي او یو وجه د امام بخاری ذکر کړه اکثر دا مناسب ده متعلق ده چې پیغمبر ویلي دي صاحبانو نو دا غي کې موږ له مخلص نشته عقل ته نه ګورو دوی موجه نشوي دی وا فقضا د صوم کې حرج نشتا او په قضا د صلات کې حرج دی منځونه ډېر پاتې کیږي روزي خو یو شپږ دي یو ټول یو لس میاشتې دي ورپسې دریم نشوي دي ما وی مې طهارت د حیض او د نفاس نه دا شرط دی د چا د پاره د صلات د شرط دی د نفس وجوب په حق د صلات کې او دا ډول شرط دی د وجوب ادا په حق د صوم دا مثلا ما ویل دا دوه په دې شاو اوس دقت دې کې تیر دې ډول اوس ستن تیر شو اختلاف د ائمه او په کتاب په کې ذکر کې شابه دي حدیث جواب نمته او ما خپل دلایل درته وی د عبد الله بن عمر روایت په تلویزیون په نقای په دوار شابه دي مصدق حديث الترمذي كثير شباب يذكر هذا لك سندم دغه وګورئ په تاسو یې دي ها ورپسې ځان استراب وکړي کنه غروب نه ویلو پر غیوبنا یاد لري خبره غروب ها دا غروب راځي شبده لو تمني ده para de جير ته جواب هلکه پرون پتی دې کې ما افضل تمر پروتد وی او که تمر وی
دویم نمبر ما ترمذی کې وجه مې ان الماء طهور وجه من ماذا تسوي طهارت ولري او ما راته چې په ملح چرته نشته او مال غروجه ما ته ما ورد فيه حديث ولا اثر لو تقديشا مفتی صاحب لیکلی دي رحمت الله علیه په منهاج السنن کې ها مفتی صاحب لیکلی په منهاج السنن پروس په ترمذی کې ورته استا چې ما ورد فيه حديث ولا اثر اس اسم حديث اثر فمش کې نشتا ها او ما کوي د ها احتیاطونه بل چلے ها دا خبره خبره من ته پکې ها همي کو روزه وري کومه ها بار تیری کې دا حدیث شوی او غلطیو شي بعد وخت قضا څه کفاره نشته دي بابا چې دا موږ ته دا خبره کړې ده هغه دا موږ ته دا چل شوی ولا دا ولا موږ یو ځل پوری ته غړې په هغه زمانه کې وی بالکل کړای نه وی روزه ماته کا پوری ازوا چې روزه ماته کا ما خام موږ ته دې کې نو راو هغه دا کوم تیر شي انتظار ما كده ها هذا هشام قول ما كده بالكل ما شومان مكلفين لدي عادة يورقا لك مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 اعتيادا شباب وتقرندان كويلك وسجالنا صياما ذو صيام فضربه شباب وتنبي أما شمان وبعد وندوجين ونجعلهم اللقبة دوالين دو بمورتكين ما شمان دوالين كبدي شجالنا فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار أبو عبد الله بن سلطان دون ما شمان سره به احتیاط وکړي مخکې نه عادي شي او زموږ په وطن کې جنکه پیغلې وي مني ده الکان مړه بشي مردار بشي مخکې نه تام خصوصیت د نبی عليه السلام شبا قوة عليه فاهم إفراط كون الشريعة فاحتمات الزهار مقتل حديث روح هذه توجيه دا هغه زمانہ کې دا هغه زمانہ و چې د رومي د شپې روزه باندې چې د بشو تورو بشو پرون تیر دا رومي حکم د وصال د لپاره هم بیا منسوخ کوم او زجر ولا ورقه صحابه خو بشوق سره او بیا د نبی رسول الله اتباع به هم خفف حالو کې کوله نو نه صبر د نو ذکر تنبیه ورکا ها ګوره ظاهر کې تاسو دا حدیث څومره باطل دی دا څه لیکن په حقیقت کې تکرار سندونو بدلي ورته
इशारत की शुहरत का हदीस का जी और दो जजरे वर्काओ जी अदाबुल बाब वसर हुआ है जाकिदा अखलाक शिदा मसला हां खुदा रुबिया हुक्म हो गया मंसूख जी हां तो सबक में पा गए अलवार